السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم جمیل اقبال او پروګرام دی د مسافر ستونزې. کتونکو هر پیر په ورځ ماښام د 9 بجو نه ستاسو په خدمت کې راځو. دا یوه ګنټه سپیشل زموږ مشرانو د چینل زموږ پروډیوسرز زموږ مشرانو هغه 1 کروڑ پاکستانی مسافر ته ډایله کړې ده، کم چې د خپل وطن نه بهر په بهرني هیوادونو کې خپل حلال رزق ګټي، د ځان دپاره مزدوري کوي، د خپلو بچو دپاره حلال رزق ګټي او د خپل ریمیټنسز په ذریعه باندې د خپل وطن هم خدمت کوي. نو دا خیبر مډل ایسټ شمله د مسافرو ده او ټول هفته مختلف پروګرامونه راځي، خو دا سپیشل یوه ګنټه د پیر د ورځې ستاسو دپاره د مسافرو ستونزې. د مسافرو ستونزې سوي که مونږ وګورو، زمونږ د مسافرو واحد چې کوم د کانټیکټ پوینټ وي هغه ایمبیسي او کنسلیټ وي، نو اکثر د ایمبیسي کنسلیټ حوالې سره د ګیلې معنی وي. د پاسپورټ شناختی کارت حصول، د پروټیکټر، امیګریشن، ایرلاین، ایرپورټ، ولې چې دا مسافر کال په کال 2 کاله پس په چوټۍ باندې ځي، د ایرپورټ، ایرلاین او د امیګریشن ته د دوی مخامخ کیږي، د هغې متعلق هم د دوی مختلف ایشوز وي، ګیلې معنی وي. کتونکو دا مسافر په وطن کې جایداد اخلي، پلاټ اخلي، د پراپرټۍ څه کار کوي، هغې حوالې سره هم دوی فکرمند دي او بعضې خو ډېرو موقعو کې موږ ګورو چې کوم د مسافرو پراپرټۍ وي په هغې باندې قبضې کیږي. نو دغې حوالې سره هم د دوی د خپل ماشومانو د سکول، کالجز، یونیورسټي چې کوم ایډمیشنز دي د هغې حوالې سره، ولې چې بهرني هیوادونو کې د کوم سکولز، کالجز دي نو د هغې چې کوم فیسز دي، کوم فیسونه دي، نو هغه هم چې کوم دی نو سو دی نشي افورډ کولی دا بلو کلر. نو د په وطن کې بیا خپل بچي چې کوم دی په هغې تعلیم کوي، او په وطن کې هم چې کوم د اوورسیز دپاره مختص سیټونه دي، نو دی مسافر وایي چې د هغې کوم هم فیس دی نو هغه د پاکستاني چې هلته کې کوم په کوټه کې په مختلف داخل شي، نو د هغې نه د اوورسیز چې کوم بچي دي د هغې نه سیوا فیس اخلي. نو دغې حوالې سره ستونزې وي. کتونکو د کار روزګار خبرې به راته کوئ، د انډیوالۍ خبرې به راته کوئ. د 1 کروڑ مسافر په ټوله نړۍ کې او بیا د دغې تقریبا 50% په سعودي عرب، یو ای او د خلیجي ممالک کې چې کوم دی 50% نه زیات مسافر پاکستانی مسافر دلته کې ژوند کوي. متحده عرب امارات، یو ای دا خو یو داسې ملک دی، بیا دوبۍ یو داسې ښار دی چې دلته کې تقریبا د ټولې نړۍ خلک دلته کې ژوند کوي او دلته کې مختلف ریګولر بنیادونو باندې چې کوم دی سیمینار، ورکشاپس، فیسټیولز او ایگزیبیشن د هغې تابع کیږي. دومره ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دلته کې ژوند کوي د هغې مختلف بزنس اوپننګز هم دلته کې ډېر خلک مزدور په راغلی دی، ډرایور راغلی دی دلته کې او بیا محنت کړی دی، مزدوري کړې ده او ځان یې جوګه کړی دی چې هغه اوس د غټو کاروبارونو خاوندان دي. نو دغسې د ټولې هفتې مهم ریپورټس، مهم خبرونه، مهم سیمینار، ورکشاپ یا د پاکستانیانو د پښتنو چې کومې جرګې مرکې، مختلف نیشنل انټرنیشنل ایونټس وي، نو زموږ کوشش وي چې هغه مهم ریپورټس هم د خپل پروګرام برخه کړو. خو زموږ په شیشه باندې به تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ګورئ، نو خامخا کال به کوئ، کال سره سره به تاسو دغه ستونزو باندې خبرې کوئ. په وطن کې چې کوم خلک دی که هغوی مسافرو ته څه پیغام ورکوي، په بهرني هیوادونو کې لکه دوبۍ کې یا په سعودي کې یا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم پاکستانیان دي، کوم مسافر دي، که هغوی وطن کې چاله څه پیغام ورکول غواړي، نو د هغې حوالې سره هم زموږ د لینډ لاین نمبر، زموږ د واټس اپ نمبر هغه تاسو په شیشه باندې ګورئ. نو خامخا کال به کوئ، خپلې ستونزې، خپل کار روزګار، خپل غم، خوشحالۍ، ژوند هم څنګه تېرېږي، مسافري هم څنګه تېرېږي، رابطې څنګه کوئ، ګټه هم څه وکړه، تاوان هم څه وکړو. دا یقینا چې کوم موږ ملګرو سره ملاویږو نو هغوی وایي چې لکه دا یو کس چې کوم دی ځان په تکلیف کې کړي، خو د یو کس په وجه د دوی مور پلار چې کوم دی د هغوی بهتر علاج چې کوم دی هغه پاسبل دی. دغسې د دوی د بچو ښه ایجوکیشن چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی نو هغه د دې یو کس د تکلیف په وجه باندې پاسبل دی. او نور چې کوم فیسیلیټیز دي د خپل کور دپاره نو هغه یقینا چې دی ښه فیسیلیټي د خپل تکلیف د خپل تکلیف په بدل باندې چې کوم دی نو پوره فیملی ته چې کوم دی د یو ښه ژوند او د خپلو ماشومانو دپاره د یو چې کوم دی بهتر مستقبل هغه چې کوم دی کوشش کوي او انشاءالله چې هغې کې به دی کامیابیږي. نو ستاسو کالز ته هم سترګې په لار یو، مختلف ریپورټس په هم دی کې وړاندې کوو. بل رمضان کتونکو را روان دی،
ورځې ورته لږې پاتې شوې. تقریبا د 1 مارچ نه ایکسپیکټډ دی چې دلته کې به رمضان کریم چې کوم دی شروع کیږي او زمونږ خو دلته نه بیا رمضان سپیشل ټرانسمیشن هم د خیبر میډل ایسټ دوبۍ سنټر نه بیا تاسو ته وړاندې کوو. خو د روژې اول سټارټ کې چې کومه روژه ده نو دا د 14 غنټو نه به شروع کیږي او تقریبا اخیری روژه چې کوم دا هغه به 14 غنټې او 40 منټې. نو د کې په روژه کې دلته کې متحده عرب امارات کې ډیر زیات چې کوم دی نو کوشش کوي دی چې سهولت ورکړي نوکرانو ته سټوډنټانو ته او دغه وجه ده چې دی کې بیا چې کوم دی دا ټایمینګ چې کوم دی د جاب هغه کم شي. نو په دې باندې به خبره کوو کتونکو. خو موږ تاسو ته وایو چې مهم ریپورټس مهم خبرونه موږ سره دي. نو زه خپل اولني ریپورټ طرف ته یقینا چې ارزان علاج چې کوم دی یا د کمو پیسو علاج د هر پاکستانی او خاص کر چې کوم زمونږ مزدورکار رونه دي د هغوی خواهش ته چې ارزان علاج ورته میلو شي. د هغوی دپاره ډېره خوشخبری خبره ده چې 13 ورځ په الکلایا شارجه کې د دارالخیبر میډیکل سنټر پرایویټ میډیکل سنټر پرانسته شوه. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. تیر ورځ په القلایا شارجه کې د دارالخیبر میډیکل سنټر پرانسته وشوه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د پرانستې په موقع د پاکستان کمیونټي او افغانستان کمیونټي خلکو په ګڼ شمېر سره په دستوره کې ګډون وکړو. په دستوره کې د مختلف علاقو نه سینیر ډاکټرز هم په ګڼ شمېر سره راغلي وو. د دارالخیبر میډیکل سنټر چیرمن بابر خان خیبر میډل ایسټ ټلویزیون ته وویل چې موږ ډېر کم کنسلټیشن فیس ساتلی دی او په تمام میډیکل سروسز باندې 20% ډسکاونټ هم کې خودلې دي. د دارالخیبر میډیکل سنټر منیجنګ ډایریکټر ډاکټر هیرا خان وی چې د پښتنو ورونو خويندو لپاره موږ پښتانه زنانه او نارینه ډاکټران ساتلي دي چې زموږ پښتانه ورونه او خويندې خپل تکلیف ورته په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. دارالخیبر میډیکل سنټر چې دغه اوپننګ وشو شارجه کې په ډېر ښایسته ځای کې دی. بابر صاحب را سره ولاړ دی، دغه اونر او رید الله شافعي صاحب را سره ولاړ دی چې کوم د یونایټډ بینک ریجنل منیجر ریټایر شوی. منیجر صاحب دا راته وایي چې یو خو دارالخیبر
خیبر خاص مشهور نوم دی ګره په ډېر ښه ځای کې دی دا لوکیشن هم ښه دی مالکان هم ډېر ښه دي جوړ هم په ډېر ښه انداز سره کو څه ګڼئ چېرې دا زموږ د پاکستانیانو دپاره یو ښه قدم دی که نه دی؟ السلام علیکم. زمول صاحب د ټولو نه اول خو چې کوم دی نو دارالخیبر میډیکل سنټر اونر منیجمنټ سټاف ته د زړه د اخلاصه مبارکي وایم او نن ماشاءالله یو ډېر ګریټ اوپننګ دی وکړه جی جی چې د دې مثال نشته. بالکل او سپیشلی زه به خدا ووایم چې دا میډیکل سنټر نه دی اټس ا مینی هاسپیټل. بالکل که موږ د دې د اټماسفیر وګورو د دې دغه وګورو نو اټ لکس لایک ا مینی هاسپیټل. بالکل نو ډېر زیات دی کوششونه کړي دي او بالخصوص چې کوم دارالخیبر میډیکل سنټر دی نو دا خاص دی د پښتنو دپاره چې کوم دی نو دا نوم یې ښه دی چې د څونه پښتو کمیونټي ده چې هغې ټول دلته راشي. په دې کې دې سره ډېر ښه ډینټسټ دی دې سره چې کوم دی نو نور سپیشلیټي دي د فیمیل د میل د چلډرن نو اټس لک لایک ا مینی هاسپیټل. نو زمانه ټول پښتنو ته دا ریکویسټ دی چې ښه د زړه د اخلاصه راشي او دې کې دې سره تعاون وکړي او یو ځل بیا چې کوم دی نو بابر صاحب ته زه د زړه د اخلاصه بیا مبارکي وایم او دا امید لرم چې دا به انشاءالله یو لوی کامیاب سنټر وي او د دې نه پس دا یوازې دلته به نه موږ دا امید لرو چې که خیر دي به د دې برانچونه چې کوم دی نو په 7 ایمریټس کې چې کوم دی نو انشاءالله د دې هغې پرانسته به هم کوي. نو ونس اگین wish you best of luck and again congratulations to you and your staff and the management. ناظرین اس وقت بابر خان صاحب ہیں میرے ساتھ جو آنر ہے دارالخیبر ہاسپٹل کے. بابر صاحب بہت بہت مبارک ہوں. زبردست اوپننگ جس طرح آپ لوگوں نے خوبصورت جس طرح رید اللہ شافی صاحب نے بات کی یہ کلینک نہیں یہ کمپلیٹ ہاسپٹل ہے تو بہت بہت مبارک ہو اس کامیاب اوپننگ پہ. کیا کہنا چاہتے ہیں اس اوپننگ کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ زمرد صاحب. آج آپ کے آنے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور باقی جتنے ہمارے مہمان آج آئے ہیں آج اس خوشی کے موقع پہ ہمیں جوائن کیا ان سب کو بہت بہت شکریہ. اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہماری اپنی کمیونٹی کو پاکستانی کمیونٹی افغانی کمیونٹی بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میڈیکل سینٹر جیسے زمرد صاحب نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا یہ میڈیکل سینٹر ہمارا جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ ہم آپ سب کی اس حد تک ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی اگر دیہڑی دار لیبر بھی ہے تو اس کو بھی کوئی مرض ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو یہ سوچے بغیر کہ فیس کتنی ہوگی یا خرچہ کتنا ہوگا یا میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کیونکہ یہاں یو اے ای میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ افورڈیبلٹی کا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ علاج اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہماری جو مین مقصد اس میڈیکل سینٹر کو بنانے کا یہی ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر کوئی کسی علاج کو نہیں بھی افورڈ کر سکتا ہے تو ہم ہر حد تک اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس کو اتنا سستا اور اتنا ریزنیبل ایک سسٹم بنایا ہے کہ فیملیز ہیں بیچلرس ہیں کوئی ورکنگ کلاس ہے بزنس کلاس ہے یا ایک وہ لیبر جس کی بہت لمیٹڈ آمدن ہے تو وہ بھی ہماری سروسز کو افورڈ کر سکتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جنرل میڈیسن ہے گائنی ہے بچوں کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ ہیں جو بچوں اور اس ایریا میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ ہمارے اس ایریا میں کچھ ایک سرٹن سرکمفرنس میں بچوں کے جو ڈینٹسٹ ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں یا ہیں تو بہت کم ہے. تو ہمارے جو ڈینٹسٹ ہیں وہ بچوں کے ایک اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ ہیں بچوں کو کسی قسم کی آج کل کیونکہ بچے تھوڑا سا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنے دانتوں کا بھی ہے نا سویٹ زیادہ کھاتے ہیں اور برش کرنے میں تھوڑا سا پرابلم فیل کرتا ہے تو کوئی کسی قسم کا پرابلم ہے تو ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی اور پریشانی ہے گائنی سے ریلیٹڈ ہے
आपकी जनरल मेडिसिन से रिलेटेड है, तो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूडिंग हमारे पास फुल फ्लेज लेबॉर्ट्री की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। तो ज़मुरत साहब हमने रेट्स और चार्जेस इतने कम और इतने सस्ते रखे हैं कि हमारे पास इंशाल्लाह हर बंदा जो भी आएगा तो वो उसको हम खाली हाथ इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे। कतुन को दावा के डॉक्टर हिरा जमुंग सरा वलाड़ दा په خیبر ټلویزیون باندې ډیر زیات تاسو کتل خلکو ته ډیر خېخه مشورې ورکولې نن هغه چې د دارالخیبر میډیکل سنټر کولاو کو نو د پښتنو خدمت ته د ډاکټر صاحب عملا تړلې ده کلک او ته ولاړ او بالکل دا هسپتال ما خپل د پښتنو ورونو خویندو لپاره کولاو کړی دی چې ټولو لپاره اساني چې ټول راتلی شي په کم پرایسز کې ټولو ته علاج کېدی شي دا زما اړو خلاصي سره کولاو کړی دی اور اټ واز مای ډریم دا زما یو لکه هغه ډریم په شان و چې زه خپل میډیکل سنټر کولاو کوم چې کوم کې ټولو خلکو ټول خپل ورونو خویندو چې کوم افورډ چې کوم کې پرایسز کې هغه افورډ کولی شي هغو کې ورته ټریټمنټ وشي اور دا زما لکه ډریم کم ټرو نو کدی کی ډاکټر صاحب تاسو نه له نورم پکې پښتانه ډاکټر او دیکھ کے ما سره نور پښتانه ډاکټر دی میل جی پی ډاکټر دی زویما یو جی پی ډینټسټ ډاکټر دی لیب ته لیب ټول ټیسټونه به ان شاء الله تاسو ته بدلته به سہولت ملاویږي به ان شاء الله نو بار ته لو ضرورت هم بنئ ان شاء الله اور ریزنبل پرایسز کې چې کوم کې پرایسز مونږ غرور خندې افورډ کول شي هغه پرایسز کې ټول ته ټریټمنټ وکړي ان شاء الله جی بالکل ډېر خوشحالي چې د کلینیک اوپننګ لمونږ رالو ډېر زبردست میډیکل سنټر دی او زمونږ د پښتنو ورونو دی نو زمونږ پښتنه ورونه چې کوم دلته شارجي کې دوبۍ کې ابودابي کې نو زه هغې ته دا ریکویسټ کوم چې هغې څه ټریټمنټ میډیکل علاج پکاري دلته دی راځي زمونږ کوم ټول ډاکټران دي هغه هم پښتاني دلته نو زما په خیال دا به یو ډېر سکسسفل پروجیکټ انشاءالله موږ ته به یو مکمل وشي چې موږ د خپل پښتنو ورونو خویندو خدمت هم په دې ځای کې وکړو. څه وایي په دې اوپننګ باندې ډېر پښتانه تاسو ګورئ زمرد صاحب ډېره مهرباني ول خو تاسو ډېره مهرباني چې زموږ د پروګرام درناوی مو کړلو او بل دا زموږ د خیبر میډیکل سنټر چې کوم دی دارالخیبر میډیکل سنټر د دې شاته ویژن هم دا و چې موږ خپل پاکستاني کمیونټي بیا بالخصوص د پاکستان خیبر پښتونخوا چې کوم زموږ صوبه د هغې خلکو له موږ دلته خدمت وکړو موږ سره الحمدلله دلته میډیکل سیټ اپ هم شته جی پی دی موږ سره الټراساونډ دی موږ سره خپله ډینټسټ یم زما ډینټل سروسز دي موږ سره لیب هم دی نو انشاءالله څومره خلک چې راځي بالخصوص پښتانه هغوی دپاره ټول سروسز چې کوم دي انډر ون روف به د یو دپاره میلاویږي بل چاته د تلو ضرورت نشته د یو دپاره ټیسټونه کول دي لیبارټري هم جی الحمدلله موږ سره لیب هم شته دی او په ښه ریټس باندې جی انشاءالله نور سنټرز نه به موږ ته په دیوله به ښه سروسز هم ورکوو ښه ریټ باندې به هم ورکوو جی انشاءالله جی کتونکو اوپننګ تاسو کتو ظاهر زما سره دا وخت کې ولاړ دی اول خو زه تاسو ته ډېر مبارکباد درکوم ډېر ښایسته ځای په ډېر ښایسته طریقه باندې اوپننګ وشو دا لوکیشن چې د هغه هم ډېر ښه دی په دې پرانسته به څه وایي یاره اوله خو د تاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغلی موږ سره په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو تاسو ټول د ټیم او هغې نه پس ته لوکیشن هم زموږ ډېر مزیدار دی تاسو ټولو ته پته ده الکولیا د اجمان بارډر ته چې کله اوړئ نو آخري راونډ اباوټ کې دار خیبر میډیکل سنټر دا نامه لیکلې ده نو انشاءالله موږ د تاسو خدمت ته به دلته ناست موږ سره سینیر ډاکټران هم شته دي ډینټل ګولډ میډلسټ دی را سره هغې نه علاوه نور هم ډېر لیبارټري هر څه لکه پښتانه موږ د نورو هغه باندې لکه کمه ترجیح ورکړې پښتانه موږ زیات یخي دي هغې وجه دا ده چې زموږ خپله د پښتنو سره ډېره لکه تعلق مو ډېر دی پکې نو په خپله ژبه کې نو دا ټول موږ پښتانه ډاکټران یخي دي نو انشاءالله چې کله هم دلته راغلی ښه په تسلۍ ښه په هغه باندې به انشاءالله تاسو علاج کېږي او ظاهر زما خیال چې داسې کم تنخوا والا پښتانه دي نو هغو ته به ډسکاونټ هم ورکړي دا موږ زمرد صاحب په دې لیول جوړ کړی دی که دلته یو ارباب هم راشي یو بزنسمین هم راشي نو د هغه به هم علاج کېږي یو کمزورې کس دی چې بیخي د هغه هېڅ هم لکه هغه نه کېږي یو وسې نه کېږي علاج نو د هغې به هم دلته علاج کېږي موږ اوس انشورنس کار هم ورسره چلو کړی دی 15 قسمه انشورنس هم موږ کړی دي لکه په هغه انشورنس مطابق باندې به هم د دو دلته کار کېږي شارجه کې مونږ چې کله نه راغلي یو که نه نو هغې ټایم نه والې اوس پورې ما داسې ځای نه دی کتلی چې کوم ځای کې موسټلی پښتانه هم کار کوي او پښتانه پیشنټس هم دي پکې او ډېر افورډیبل پرایسز دي نو د دې وجه نه لکه دا به زه به ویل به غواړم چې داسې ځای لکه ټوله
مطلب تاسو شارجہ والے یا دبئی والے چې اجمان والے داسې ځای نشته دی. نو هیټس آف ټو بابر دا هیرا باجیم چې دوی دونه ښایسته کار وکړو او د دې ټیم هم ډېر ایکسپیرینس دی او زما فرسٹ ریکمنډیشن هم دغه ځای به وي. جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې هرکلی د دمې نه وړاندې تاسو ریپورټ وکړه د دارالخیبر په نوم باندې د یو نوي میډیکل سنټر پرانسته په شارجه الکلایا ایریا کې وشوه. ډیره د خوشحالۍ خبره کې دا ده چې اکثر دی کې چې کوم زیاتر ډاکټران دي په فیمیل میل ډاکټرز دي فیمیل ډاکټران هغه ټول پښتانه دي پکې ډېر زیات. نو دا چې کوم زمونږ د افغانستان او د پاکستان او پښتانه سیمه ده اکثر مونږ به کاته چې مریضانو به وایي چې یاره په ژبه باندې نه پوهېږو کله ډاکټر نو هغه مونږ ته هغسې مطمئن کېږو نه. نو دغه پکې سہولت دی ورسره ارزان بیه دی ډېر زیات ډسکاونټډ ریټس دي او د یو چت لاندې فارمیسي لیبارټري مختلف ټول ډاکټران د ټول سہولتونه چې کوم دی هغه د یو چت لاندې یو زبردست د پښتنو دپاره چې کوم دی نو ارزان دی ورسره پښتانه ډاکټران دي پکې ټول. نو یقینا چې تاسو ډېر زیات دلته کې د علاج خو اکثر چې کوم کسانو داسې انشورنس نه وي یا داسې جواب یې ښه نه وي نو دلته کې علاج ګران وي. خو دا یو ډېره زبردسته اضافه ده او خاص کر د پښتنو دپاره دارالخیبر میډیکل سنټر الکلایا شارجه. نو خامخا تاسو ته تکلیف شو خدای دې نه کړي نو هلته کې وزټ کوئ. کتونکو پروګرام د مسافرو ستونزې ستاسو کولز ته هم سترګې په لار وي مختلف ریپورټس یې موږ سره مختلف داسې خبره څه مخې ته تېره شوې نو کوشش کوو چې هغه هم تاسو سره شیر کړو. زو خپل دویم ریپورټ طرف ته الفردان ایکسچینج متحد عرب امارات کې چې کوم خلک اوسي خامخا دې نوم نه خبر دي ولې چې دا ډېر ګڼ برانچونه دي دلته کې د الفردان ایکسچینج او د دوی چې کوم ریټس وي د پیسو لیږلو هغه هم ډېر زیات ښه وي او په هغه ساعت ودین سیکنډس هغه پیسې اکاونټ ته ټرانسفر کېږي. الفردان ایکسچینج وخت په وخت باندې مختلف پروموشن اناونس کوي. نو اوس هم د 10 فروری نه تر 11 مارچ پورې د رمضان پروموشن د دوی چې کوم دی نو هغه روان دی چې مختلف ډراز دي پکې مختلف انعامات دي پکې. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. گزشتہ دنوں الفردان ایکسچینج کا سوناپور دبئی میں ایک زبردست پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا. مہمانوں نے میوزک بھی انجوائے کیا. اور الفردان ایکسچینج کے مینجمنٹ نے 1000 سے زیادہ انعامات جیتنے والوں کے لیے انعامات کا بھی اعلان کر دیا. الفردان ایکسچینج کے ساتھ اس رمضان میں 1000 سے زیادہ جیتنے والوں کے پاس دلچسپ انعامات جیتنے کا موقع ہے. سب سے بڑا انعام نسان پیٹرول.
آئی فون پرو میکس روزانہ کے انعامات، روزانہ 20 نقد انعامات جیتنے کا موقع بھی ہیں۔ پیسے بھیجیے، خوشیاں بانٹیں اور انعامات جیتیے۔ الفردان ایکسچینج کا یہ پیغام ہے۔ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ ابھی کل سے 10 تاریخ فروری 10 تاریخ سے مارچ 31 تاریخ تک یہ پروموشن چل رہی ہے، اور اس میں میگا پرائز ہے نسان پیٹرول، اور ہر ہفتے آئی فون ہے اور گولڈ پرائز بھی ہے، اور اس کے علاوہ روز کیش پرائزز ہے، اور کل ملا کر 1000 سے بھی زیادہ پرائزز ہے اس رمضان کیمپین میں۔ دیکھیے ابھی آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو 5-6 سال پہلے بھی جو جیتا ہے ان کو بھی ہم نے بلایا ہے، اور ہم ان لوگ سب جو بھی جیتا ہے ان لوگ سب ہم سے بہت سالوں سے جڑ چکے ہیں، اور لاسٹ ایئر جو خاص کر کے 5 لوگ جو جیتا ہے ان کو ہم نے بلایا، اور جتنا بھی ان لوگ لاسٹ ایئر پیسہ بھیجا اس کا ڈبل کر کے دیا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا موقع تھا ہمیں ان کو تھینک یو کہنے کا، اس لیے کیونکہ ان لوگ ہر سال ہر مہینے میں ہم کو سپورٹ کرتا ہے، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی ایک موقع ملا ہے اوپر والے نے کہ ان کو بھی ایک تھینک یو کہنے کا، شکریہ ادا کرنے کا، تو اس لیے ہم نے کیا ہے۔ یہ جو روز 200 درہم جیتنے کا موقع ہے، یہ سارے برانچز میں، ہمارا 90 سے زیادہ برانچز ہے یو اے میں، ہر برانچ میں، اور ہمارا ایپ بھی ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو ان کو بھی جیتنے کا موقع ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو میگا پرائز ہے گاڑی، اس کے علاوہ آئی فون 16 ہے، اور ہر ہفتے میں ایک آئی فون جیت سکتا ہے، اور گولڈ بھی جیت سکتا ہے ہر ہفتے۔ اس کے علاوہ روز ڈیلی جو کیش پرائسز بھی ہے۔ دیکھیے ہمیں تو ابھی ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کا کام تو میڈیا والے نے کرتے ہیں، اس میں تو خاص کر کے خیبر ٹی وی کا بہت بڑا یوگدان ہے، تو ہم سب سے پہلے تو خیبر ٹی وی کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہیے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں، اور آپ کے تو اتنا ویورز ہے بہت بڑی تعداد میں ہے، تو آپ لوگ ان سب کو ہم لوگ جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں ان کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ Good evening, everyone. I'm very happy to share that today we launched the Ramadan campaign for 2025 from Al Fardan Exchange. And here you can see these are all our customers who come to join for the launch ceremony. And same like every year, we used to have a lot of campaign, lot of prizes for Ramadan campaign. And this year as well, we are going with a huge mega campaign, in fact, we can say, with a grand prize of Nissan Petrol, which we can see over here. And there is everyday winners. Every day there is chance for 20 lucky customers to win cash prizes. And there are weekly prizes where they can win 10-gram gold coins, then iPhone 16 Pro Max. So there are daily winners, weekly winners, and mega prize winners. And this time our tagline for the campaign is send more, share more, and win more. Maximum times you send, there is chance for you to win more prizes in this Ramadan campaign. It is a token of appreciation and gratitude to our customers we are showing by giving back to them, because they are sending their money to the beloved ones, and they are our family, like our family members. They are our family members, and it is how we can give back to them. That's what we are looking in this Ramadan 2025. And thanks for all the customers who come to support this campaign launch, and I'm quite sure let us see some winners from this crowd itself for the Ramadan 2025. جی کتونکو ریپورټ تاسو کتو الفردان ایکسچینج یو ای هغه چې کوم دا پروموشن دی د 10 فروری نه تر 1 مارچ پورې د پروموشن اعلان کړی دی چې په ډیلی ویکلی او منتلی چې کوم دی هغه مختلف دی کې انعامات دي آیفون 16 پرو میکس دی د سونا د سرو زرو انعامات دي پکې او د نسان پیټرول ګاډي چې کوم دی انعام دی پکې او یقینا چې تاسو لاړ شئ دا
دغه چې کوم پیسې لیږو د خلک په دې اونټۍ باندې نو هغه ډېر زیات د هغې خو نه ریکارډ وي نه هغه کس ته پیژنې بعضې خلکو سره پکې په هغې کې څه مس هیپس هم وشي او د الفردان ایکسچینج او د هغې کې داسې څه فرق هم نه وي د دوی ریټس هم ډېر زیات ښه دي او په ودن سیکنډس چې کوم دی لیګل چینل دی او تاسو ته د هغې رسید میلاویږي او په سیکنډس کې چې کوم دی ستاسو چې کوم اکاونټ نمبر ورکړي وي یا ستاسو کوم کس ته لیږئ نو هغه ته هغه پیسې په هغه ساعت باندې میلاویږي یقینا پیسې هم ولیږئ په لیګل چینل باندې په الفردان ایکسچینج باندې او که قسمت مو ښه وي نو چې دوی کومه ډرا ده د آیفون یا د نسان پټرول نو د هغې انعام ګټلو چانس چې دی هغه پکې هم ډېر زیات دی. کتونکو پروګرام دی مسافر ستونزې ستاسو کال ته هم سترګې په لار یو خو یو بل خبر چې کوم دی زه خپل دریم ریپورټ طرف ته کوم چې هر کال په 15 فروری باندې په پاکستان کې په ټول سرکاري آفیسز کې سکول کالجز یونیورسټي مختلف ځایونو کې یو دغسې د پاکستاني امبیسي او کونسلیټ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر ځای کې چې دي نو 15 فروری یوم یکجهتي کشمیر منځلې کېږي په دغه سلسله کې په پاکستان امبیسي ابوظبي او پاکستان کونسلیټ دوبۍ کې بیلې بیلې دستوري شوي راځئ چې وګورو دا ریپورټ. दुबई में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल हुसैन मोहम्मद ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लक़ा करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल पर है. उन्होंने आलमी बरदरी से मुतालबा किया है वो कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का नाकाबिली तनसीह हक़ देने के लिए भारत पर दबाव डाले. दुबई में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया. तकरीब में मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की. बुध को यहाँ मौसूला प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तकरीब के दौरान सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए जिनमें कश्मीर कास के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म को उजागर किया गया. सबसे तो पहले मैं अपने कश्मीर बहन भाइयों का बड़ा मशकूर हूँ कि आज जो है ना उन्होंने टाइम निकाला और कश्मीर की यौम यकजहती पर इसमें शिरकत की. कौंसलेट में हर साल हुकूमत पाकिस्तान और अवाम 5 फरवरी को यौम यकजहती मनाती है और इसका मकसद है कि दुनिया को ये रीइटरेट करे कि कश्मीर की जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके अभी तक वो टेबल पे पड़ी है और उसके मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए. कश्मीर का मसला पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और ये तब तक रहेगा जब तक ये कश्मीर का मसला करारदादों के तहत हल नहीं होगा. ये दुनिया को पता है कि जो हक़ है उसको दबाया नहीं जा सकता और इसके लिए हम आलमी बिरादरी से अपील करते हैं कि भारत पे ज़ोर डाले कि अब कश्मीरी जो हमारे बहन भाई है उनको अपना ख़ुद इरादियत के लिए अपना हक़ इस्तेमाल करने दिया जाए. ये मेरा पैगाम है कि जो सच्चाई है उसको दबाई नहीं जा सकती और पाकिस्तान उनको अखलाक़ी, सिफारती और सियासी तौर पर हमेशा अपनी जो हमारी ये सपोर्ट है वो हासिल रहेगी. एहलियान कश्मीर ने 1932 में रख दी थी. जिस वक्त दुनिया का वाहिद वाक़या ये है कि अज़ान को मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने शहादत नोश फरमाई और अलहदा वतन का उस वक्त मुतालबा जारी और सारी था. उसके दौरान अज़ान देते हुए 22 कश्मीरियों ने शहादत जो दी. उस वक्त पाकिस्तान का ऐलान 1932 में हो चुका था. फिर अल्लामा इकबाल ने जो 1937 में ख्वाब देखा उसकी 1947 में तकमील हुई. तो वो जो खश्त अव्वल था, पहली ईंट थी आज़ादी की तरफ, वो 22 कश्मीरियों ने अपने खून से वो माइलस्टोन सेट किया था. तो अल्लाह को मंजूर हुआ, कश्मीर हर सूरत में आज़ाद होगा, पाकिस्तान की हमायत से आज़ाद होगा और वो तकमील पाकिस्तान अल्लाह ताला ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह.
جی کتونکو ریپورټ تاسو کته یوم یکجهتي کشمیر هر کال 15 فروری باندې په ټوله نړۍ کې او خصوصا پاکستان کې چې کوم ځای کې د پاکستان امبیسي کنسولیټ دی هلته کې منځلې کیږي او د دې یوم یکجهتي کشمیر مقصد چې کوم دی د نړۍ او د اقوام متحده هغه چې کوم قرارداد دی چې هغه باندې عمل درآمد وشي او کشمیریانو ته د کشمیر فیصله د کشمیر د عوامو د زړه د هغوی د مرضی مطابق چې کوم دی وشي او دغه غاصبانه قبضه په ختم شي. کتونکو پروګرام د مسافر ستونزې په دې کې نن د متحده عرب امارات په 2 ورځنۍ دوره باندې وزیر اعظم پاکستان عزت مآب محمد شهباز شریف د نائب وزیر اعظم اسحاق ډار محمد اسحاق ډار او نور وزرا سره دوبۍ ته را رسیدلی دی. د یوې 2 ورځنۍ دوره ده چې په دې کې به دی په ورلډ ګورنمنټس سمیټ کې چې کوم دی هغې کې به شرکت کوي او دوی ته د دې دورې دعوت نائب صدر وزیر اعظم یو ای او رولر اف دوبۍ هز هاینس شیخ محمد بن راشد المکتوم ورکړو. نو دا د ورلډ ګورنمنټس سمیټ چې کوم دی هغې د شرکت لپاره د وزیر اعظم په قیادت کې د نورو وزراو سره د پاکستاني وفد چې کوم دی هغه دوبۍ ته را رسېدلی دی او 2 ورځې پس به واپسي کوي. کتونکو پروګرام د مسافر ستونزې زموږ کوشش وي چې ستاسو کالز هم په دې پروګرام کې شامل کړو، ستاسو په ستونزو هم خبرو وکړو، ستاسو کار روزګار ستاسو حل احوال واخلو. ورسره تاسو زموږ ټول هفتې د دوبۍ سنټر نه زموږ مختلف د انټرټینمنټ پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي او دا سپیشل یوه ګنټه د پیر د ورځې ستاسو د ستونزو حوالې سره ده. نو خامخا زموږ د پروګرامونو حوالې سره هم تاسو خپل نظر خپل رای هغه موږ سره شریکولی شئ. څنګه پروګرامونه غواړئ پروګرامونو کې زموږ پروډیوسرز ډایرکټرز زموږ مشران کوشش کوي چې ستاسو د نظر ستاسو د تجویزونو په رڼا کې ستاسو لپاره په خپل پروګرامونو کې مثبت بدلون راولو. نو د پروګرامونو حوالې سره هم خامخا نظر ساتئ او خپل نظر چې کوم دی موږ سره شریکوئ. کتونکو دوبۍ فاونټینز یا ډانسینګ فاونټینز چې ورته وایي تاسو خامخا دلته کې چې کوم خلک ژوند کوي او کوم نه کوي هغوی به کتلي وي په ویډیوز کې چې دا دوبۍ مال سره یا چې کوم برج خلیفه دی هغې سره خوا کې دغه فاونټینز دي او هر ماښام نه پس نیمه ګنټه پس د هغې هغه شو کېږي او خلک هغې له ځي ډېر په شوق سره. خو هغه د راتلونکي مۍ د میاشتې نه د 15مې میاشتې نه هغه بندیږي د رینوویشن دپاره او 15 میاشتو پورې به هغه بندي او راتلونکي بیا چې کوم وینټر دی یا چې کوم د ټورسټ سیزن شروع کیږي اکتوبر کې نو هغه به یو نوي انداز کې چې کوم دی ډېر زیات چینجز به پکې راغلي وي او ډېر زیات مختلف هغې سره د مختلف نور موسیقي ټکولو چې کوم دی د هغې تابع کیږي لایټینګ پکې چې کوم دی نوی کیږي. نو دغه چې کوم دی د دوبۍ فاونټینز هغه به د 15 میاشتو لپاره د مۍ 2025 نه تر اکتوبر پورې هغه به بندي خو یو نوي رنګ سره یو نوي جدید خوند سره چې کوم دی هغه به بیا په اکتوبر په میاشت کې کولاویږي. کتونکو تاسو زموږ ریپورټس وکړه مختلف د دارالخیبر میډیکل سنټر الفردان ایکسچینج او یوم یکجهتي کشمیر 5 فروری حوالې سره یقینا چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوي ښه معلومات په ترلاسه کړي. تر راتلونکي پیر ته ورځې پورې خپل قربا جمیل اقبال ته اجازت ورکوي. د الله په امان.